سوشل میډیا والا ښکارم چې بس میک په مې راغستې او کور په کور به ګرځم د پلانکي کور کې زنا وشوله د پلانکي کور کې قتل وشو د پلانکي کور نه جینۍ وتښتېده خدای خو دې دغه هم غرق او پر کې دقه خلک مخکې به چېرته جینۍ وتښتېدله یا زنا به وشوله هر څه به چې وشو بس زه د صرف د هغه علاقې خلک به ترې خبر وو د هغې کندي خلک به ترې خبر وو صاحبانو دوی وایي انساني همدردي وای د هغې په بنا باندې موږ دا ویډیو کو تاسو یې لږه وګورئ لکه دا انساني همدردي ده چې نوم ولا دا ټک په دروازه باندې ولیکه چې د دې پلانکي سړي لور وه او د پلانکي سره تښتېدلې ده اوس دا د موږ ګیره کړې ده او دا جنۍ ده او دا هلک دی او ډېر خلک وایي دا د دین خدمت دی والله بالله ثم تالله کو دا د دین خدمت دی دا شرمول دی د یو انسان بې عزتي کول د یو انسان عزت خرابول دا څومره لویه ګناه ده آخري خبره درته کوم وخت ډېر کم دی آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي چا چې د سود 1 روپۍ وخوړله د سود 1 روپۍ وخوړله نو وایي د دې ګناه داسې ده لکه یو انسان چې راپاڅېدو او د خپل سګي مور سره 36 کرته زنا وکړله دومره لویه ګناه د سود ده خو راشه د دې نه لویه ګناه کومه ده د مشکات مبارک حدیث دی ان من اربى الربا آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي کہ ان من اربى الربا استطالة في عرض المسلم بغیر حق لاس اگدول د مسلمان په عزت باندې پنا حق سره د مشکات مبارک حدیث دی رسول الله مبارک بیان فرمای چې د ټولو نه غټ سود او د سود نه لویه ګناه اربا د اسم تفضیل صيغه د طالبان به پويږي د سودونو له لوی سود هغه څه دی چې د مسلمان عزت ته خراب کو د مسلمان بې عزتي دی وکړه دومره لویه ګناه ده ما تا ته وایي چې د سود 1 روپۍ خوړل 36 کرته د خپلې سګې مور سره زنا ده او د هغې نه لویه ګناه دا ده چې د یو مسلمان عزت ته خراب کړي یو مسلمان بی عزته کې بهتان په ولګي او یا د نن سبا سوشل میډیا والا چې راپاسي او د خلکو کورونو ته ورځي او خلکو له غمونه تازه کوي او د خلکو په زخمونو باندې مالګي دوړی سیبه ډېر فضول کار یې راغستی دی څه د 2-3 روپو دپاره چې زما سبسکرایبر زیات شي زما ویو زیات شي زما دا زیات شي هغه زیات شي مګر زه په دې قصو قطارو دومره پیږم هم نه صرف او صرف د دغې له 20 روپو دپاره د بل مسلمان عزت خرابوي صاحب کورونو ته ورپسې ورځي هغه میاندې خویندې چې چا یې پړون هم نه ولیدلې دوی بې حیا کړې کور ته ورپسې ورشو دا زما خور ده او دا زما مور ده دقې سوشل میډیا والا ته زه دا وایم چې کوستا په کور کې داسې وشي ته به د خپلې خور ویډیو داسې راواخلې ته به د خپلې مور ویډیو راواخلې چې دې ته وې دا زما خور ده دا زما مور ده او د مسلمانۍ په نظر او د همدردۍ په نظر دې ته ګورې چې دا وتښتېده دا خو ستا په کور هم راتلی شي ستا خور داسې وتښتېدله ستا لور داسې وتښتېدله ته به بیا میک راوالی او هغې نه به داسې انټرویو واخلې او داسې به خلکو ته ښکاره کړي په قضیې به درنه ساوتي دروغ الفاظ به وایي دا زما خور ده دا زما مور ده انساني همدردۍ دپاره راغلي د انساني همدردي ده دا مخکې ورځو کې راته دلته دغه شانتي وی راغلي و دلته دې بره ځای ته وی یو بیمار دی دا هغه ویډیو وچلې د غریبي په شرمونو وشرمو او وی دله به موږ امداد کوو
او خلکو ته مو د سره امداد وکړي نو نمبر په خپل ورکی هغه غریب وي اسی هم شرموله و 1 روپۍ راونړه د انساني همدردي ده صاحب ناشنا همدردي ده انساني همدردي نه ده دا ټول د خېټې زور دی د خېټې د پاره راوتی دي او بس دغه میکونه راغستی دي دلته به سړی مړ کیږي دلته به اکسیډنټ وشي دلته به وینې وي دوی به زر ورته موبایل نیولي یې ورګه چې راوایخلو ولې چې زه پې پیسې وګټم په دې باندې پیسې ګټئ ظالمانو او بیا ورلا نوم د انساني همدردۍ ورکې بیا هغه پاک دامن زنانه چې په کور کې ناستې وي تا ولې عزت خراب کو خلکو ته دې وشرمولې لور یې تلې وه مور خو صحیح وه ته ولې هغه مور هم یادې چې دا د دې لور وه که نه وګوره ټولې میډیا ته دې ښکاره کړله په میډیا وله دغه بیانات راواخلې صرف او صرف د 2-3 روپو دپاره د خدای خاطر وکړئ د دې نه ځان وساتئ دا هیڅ د دین خدمت نه دی او د دنیا خدمت هم نه دی نو د دې نه به د دغلته دیاړي کوله نو حلالې پیسې خو به دې ګټلې دا کلینډري به دې کوله دا ته بهتره ده صرف په دې باندې خپل ځان دپاره رزق حاصلې دغه رزق به ته رالې خپلو بچو له به وړئ خپلې ښځې له به وړئ او ویې به چې نن مې یو پردی کور مې وشرمو او دومره سبسکرایبر زما زیات شي نو ما ته به پیسې راغلې نو ما پکې تاله دا فروټ راواغستل دا مې درله غوښه راواغستل تون لعنت دي وي ستا په دقه رزق باندې چې ته پردی کور شرمې نو خبره مې دا کوله خبره نه اوږده شوله عزیزانو چا چې په چا باندې بهتان ولګو الزام یې ولګو نو کو اسلامی حکومت وي د سزا 80 دوری دي خو اسلامی حکومت خو شته نه 80 دوری کوم ځای کې ورکې با علا کل حال کو دوری نم وي الله رب ذوالجلال ورپسې پیوسته په بیان فرمای ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا دویمه ګناه په دنیا کې دا د سزا دا ده چې گواهی به نه قبليږي واولئک هم الفاسقون دا فاسقان دي ځان په فسق کې سلام مبتلا کوي ځان په ګناه کې سلام مبتلا کوي د چا د خندولو د پاره د چا د خوشحالولو د پاره د چا شرمولو د پاره دا کار الله رب ذوالجلال حرام کړی دی نو موږ له پکار دی چې د دې نه ځان وساتو او داسې قسم خبرې لاول خو د دې خبرو ښکاره کول هم نه دي پکار ما ته دوی پرده واچو په مسلمان باندې ځکه کو ښکاره کې څه به وکړي اسلامي حکومت خو دی نه چې حد پې جاري شي سزا یې حد دی د زنا منګه دا نه وایو خلکو ته زنا ته لار نه کولاو ځکه چې کوتې ښکاره کې څه به وکړي جیل ته به لاړ شي د یو 2 خاندانونو په منځ کې به توړ پوړ راشي لږ سوچ وکئ ته خو زر راولګې په ملا باندې دا فتوی لګې چې دا تفریقه ملا راوستې ده او دا ټول اختلاف ملا راوستې دی د ملا اختلاف محمود اختلاف دی خپل اختلاف ته او ستا اختلاف مضموم اختلاف ته دوه کور تاو جنگول خلق تاو شرمول د خلکو بیزتی تاو کړه مولا بدنام دی چې اختلاف مولا کو اختلاف هم کوي د دین د پاره کوي د دین د مسلې د پاره کې په دې باندې بیا مفصل چرته بیان کو خو دغه نام نهاد مولیان هم راوتل او فرقواریت مخورویه ما ته فرقواریت وایه او مسلمان خپل منځ کې یو شي منګه کله ویلې چې جدا شي کم مولا ویلې دي کم عالم ویلې دي چې تاسو یو بل پسې توري راواخلئ تفریقه او جدایي خو تا راوسته د یو ځای د زنا ویډیو دی ورکه د بل ځای د زنا ویډیو دی ورکه د بل ځای د قتل د بل ځای د بې شرمۍ تمام جدایي فرقواریت خو تا خور کو 2 خاندانونه خو تا په جنگ ور وستل خلکو ته د ښکاره کړه خبره نه اوږدېږي الله رب ذوالجلال اول ما ته بیا جمله مسلمانانو ته دا سم چې په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا کوي چې په دې عمل کولو توفیق راکړي خپل رضا خپل دیار نصیب کړي حرمین شریفین دار نصیب کړي هر کار هم د خپل رضا دپاره وګرځئ لسو بیماران دي ټول شفا ورکړي څو قرضداران دي الله تعالی قرض نه خلاص کړي د چا روزګار انشاءالله حلال روزګار ورکړي چا اولاد انشاءالله اولاد ورکړي چا نارینه اولاد انشاءالله نارینه اولاد ورکړي حیا ژوند هم نصیب کړي بې حیا هم وساتي بې عزتۍ هم وساتي
یا الله چا مشکلات تمام مشکلات حل کړي یا الله چا شریعت تمام شریعت پوره کړي د خپل ملک ته دعا کوي الله پاک پکې امن قائم کړي دا من جنډې پکې الله پاک خو ځول کړي دین محمدي سره څوک امداد کوي په هر جام کې الله ته حافظ او ناصر دین محمدي ته څوک نقصان رسي یا الله تینیس او نابود کی یا الله کو مسلمانانو کی یا الله ته هدایت کی خدای هدایت لایق نه یا الله هغه نیس او نابود کی یا الله زموږ د مدارس حفاظت کی یا الله زموږ د تبلیغي مراکز حفاظت کی یا الله زموږ د خانقاګانو حفاظت کی یا الله زموږ د سنگر د مجاهدینو حفاظت کی مجاهدین دعا کوي چې کوم ځای کې قید او بند کی الله تی د رهایی بندوبس کی کوم شهیدان شوی الله تی درجات بلند کی اسلام غالب کی کفر مغلوب کی یا الله څنګه چې سره سوکاله مخ کته د غرجس قومونه زموږ د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس غلامان ګرځولیو یا الله هغه دور بیا راوسته کی اسلام غالب کی کفر مغلوبه کې مردگان د اهل اسلام سونو فاشله تمام کامل مغفرت نصیب کې خصوصا هغه مخکې ورځو کې زمونږ د دې کلی هغه محمد حسن کاکا وفات شو دعا کې یاد کې الله پاک مغفرت نصیب کې قبر د جنت د باغچونه باغچه وګرځي وارثان ته صبر جمیل ورکي بل زمونږ د دې کلی دغه ارشاد د امتیاز ضرور عبدالرحیم مجید صاحب د خوري نن وفات شوی د 3 بجې جنازه ده هم دعا کې یاد کې الله پاک مغفرت نصیب کې قبر جنت د باغچونه باغچه وګرځي وارثان ته صبر جمیل ورکي څومره مردگان د اهل اسلام فاشله تمام کامل مغفرت نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر القی محمد وعلى اله واصحابه اجمعین برحمتک یا رحمت سنت کوي چانه